بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. پروګرام مشرق لیډ کې تاسو ته هرکلی. خیبر پختونخوا حکومت لګیا دی هڅې کوي چې څومره انډسټري یا کارخانې متاثره شوي دي نو ځای په ځای باندې هغه واپس بحال کړي. خو آیا خیبر پختونخوا چې کوم ګامونه پورته کوي د دغه انډسټري یا دغه کارخانو دپاره هغه څومره کافي دي؟ بل طرف ته دا هم مونږ ګورو چې چېرته کې رشکی اکنامک زون دی که هغه جلوزی اکنامک زون دی چې د کوم وزیر اعلی محمود خان صاحب تېره ورځ سنگ بنیاد کېښودو او ویل چې دغې سره به په دغه ریجن کې د دغې صوبې دپاره څومره فایده وشي. بل طرف ته خیبر پختونخوا حکومت یو بورډ جوړ کړی دی چې هغې ته ویلی کېږي خیبر پختونخوا بورډ آف ریونیو، خیبر پختونخوا بورډ آف انویسټمنټ. او دغه بورډ چې کوم دی نو د دې کار دا وي چې څومره هم د بهر نه سرمایه کار راځي هغه دوی فیسیلیټیټ کوي. دوی ورته دا وایي چې زموږ صوبه کې څومره ریسورسز یا وسایل موجود دي او د دغې وسایلو بنیاد باندې هغوی کوم هغه سیکټر دی چې چېرته کې دوی سرمایه کاري کولی شي. خیبر پختونخوا حکومت کې خیبر پختونخوا کې ډېر زیات وسایل چې کوم دي هغه موجود دي، خو دغه حکومت څومره پورې چې کوم دی نو هغه مخلصه دی او څومره پورې په دې لړ کې ګامونه پورته کوي. بل په دې حوالې سره به هم دا خبرې کوو چې چېرته کې حکومت دغه بورډ جوړ کړی دی نو دې په لار باندې یا د دې په ذریعه باندې خیبر پختونخوا ته تر اوسه پورې څومره سرمایه کاري وشوه یا څومره خلک رالو چې هغوی دلته کې سرمایه کاري وکړه. د هغه بورډ مشر سره به پروګرام کې خبرې کوو چې آیا تر اوسه پورې په دغې بورډ په ذریعه باندې د کوم ملکونو نه خلک راغلي دي او څومره خلک چې کوم دي هغوی په کوم هغه سیکټر کې سرمایه کاري کول غواړي. بل دې سره به دا خبره هم مونږ کوو په دې پروګرام کې، په پروګرام لومړۍ برخه کې چې کوم ځوانان دي نو دغې چې کوم صنعتي انقلاب راځي یا څومره هم انډسټري زون جوړیږي که هغه د پاک چاینا اکنامک کوریډور لاندې دي یا د صوبایي حکومت وفاقي حکومت په مرستې سره دلته کې څومره کارخانې دي یا څومره زونز دي چې هغې سره به ترقي کیږي. نو هغه ترقي کې به د هغه ترقۍ سره به ځوانانو ته څومره فایدې رسیږي، څومره ځوانانو ته به چې کوم دی نو هغه فایده رسي او هغه کوم سیکټر د خیبر پختونخوا کې چې هغې سره سرمایه کاري ډېره زیاته کیدی شي او عام خلکو ته یا عام ولس ته به هغې سره فایده وشي. پروګرام لومړۍ برخه کې به دغې حوالې سره کوم. دا شاندني پروګرام دویمه برخه ده چې خیبر پختونخوا کې څومره هم فنکاران دي هغه په نورو کاروبار باندې یا په نورو سیکټرو کې چې کوم دی نو هغه بل طرف ته ولې لاړل، هغوی نن د مشکلاتو سره مخ ولې دي چې کله هم دوی بیماران چې یا دغسې څه بله مسله ورته وشي نو هغه اسپتالونو کې کوي نو زیاتره داسې خلک دي چې هغه بیا په امداد باندې مجبور وي، د خلکو نه امداد غواړي. آیا داسې څه وجوهات دي، داسې څه چلو شو چې خیبر پختونخوا کې د فنکارۍ هغه لار چې کوم دی نو هغه دغه فنکارانو ته بندیږي؟ د حکومت لخوا څه مرسته نشته دی که نه څه نور څه مسایل دي او هغه کوم مسایل دي چې هغې په وجه باندې دغه فنکارانو ته لار کې خنډان دي؟ همدغه رنګې دغه فنکاران چې کوم دلته کې خیبر پختونخوا کې موجود دي هغوی سره هم د ټیلنټ کمی نشته دی، خو بیا داسې څه وجه ده چې هغوی ځان ته خپله لار نشي کتی یا هغوی په دې سیکټر کې نور مخکې نشي تللی او هغوی نن مجبوره دي. مونږ ګورو چې په سوشل میډیا باندې داسې څه ویډیوز وایرل شوي دي چې ښه نامتو فنکاران چې کوم دي نو هغه نن سبا نور روزګارونه کوي، پرایویټ چا ځان ته خپل څه کاروبار روان کړی دی یا څه نور څه کاروبار کول څه بله خبره نه. بل طرف ته په سوشل میډیا باندې هم خلکه په تنقید کوي چې هغه په حکومت باندې هم په دغه فنکارانو باندې هم حالانکې حلال رزق ګټل چې کوم دی نو هغه د هر چا حق دی او د هر چا فرض هم جوړیږي چې حلال رزق ګټي چې هغه څه په ذریعه باندې هم. همدغه رنګې د ننني پروګرام دریمه برخه ده چې کوم بحرانونه ختم شوي وو، که هغه مونږ د اوړو والو، که هغه د چینو والو یا که هغه د غوړو والو. نن سبا همدغه مسلې دي چې د خوراک څښاک چیزونو قیمتونو کې اضافه کیږي. د وړو بحران کې دومره لویه مسله جوړه شوې ده چې بیا نن سبا د غنمو موسم دی. مطلب مې دا دی چې کوم پنجاب کې غنم یا خیبر پختونخوا کې کوم غنم شوي دي نو په دغه یو موسم به و چې عام خلکو به دغه موسم ته سترګې وي چې په دې کې به د وړو قیمتونه کم شي، په دې کې به د غنمو قیمتونه کم شي یا په دې موسم کې به خلک غنم ځان ته والي، هغه به کېږي نو وخت په وخت باندې بیا استعمالوي. خو موږ نن ګورو چې د پنجاب لخوا خیبر پختونخوا باندې اوړه بند شوي دي. څه وجوهات دي، ولې داسې څه وشو چې دغه اوړو بحران کې اضافه کېږي؟ هغه بحرانونه چې کوم پخواني حکومتونو یا دې نه وړاندې حکومتونو هغه ختم کړي او هغه یو ځل بیا راوچت شوي دي. هغه بحران چې کوم د چینو بحران، هغه بحران چې کوم د اوړو بحران او هغه بحران چې کوم د غوړو یا دغه رنګ چې څومره خوراک څښاک چیزونه دي، د دې ټولو بحرانونو صوبایي حکومت په دې حوالې سره څه کوي؟ صوبایي حکومت سره به د رابطې کولو کوشش کوو چې هغوی هم موږ ته موقف راکړي. آیا چې داسې څه وجوهات دي چې اوس په وفاق کې هم یو حکومت دی، پاکستان تحریک انصاف، خیبر پختونخوا کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، خو بیا هم دا مسله چې
کوم دی نو نه حل کیږي. اخر وجوهات څه دي؟ دغه درې واړو موضوعات چې کوم دي دا ننني پروګرام برخه ده. خپل لومبۍ موضوع طرف ته راځو چې کوم د کارخانو حوالې سره ما خبرو کړه چې د ترهګرۍ له وجې د دغې سیمې کارخانې د دغه سیمې کاروبارونه چې کوم دی نو هغه تباه شوي، هغې ته نقصان رسېدلی او هغه کارخانې چې څه د ترهګرۍ د وجې متاثره شوي وي، بندې شوي وي، د 400 پورې یا 500 پورې چې کومې کارخانې وي نو هغې کې تقریبا 1.5 پورې اوس چې کوم دی نو لګیا دي کار کوي. څه د حکومت د پالیسو له وجې، څه د وخت د وجې، موجوده حالاتو له وجې، او څه چې کوم دی نو د ترهګرۍ له وجې دغې انډسټریز ته نقصان رسېدلی و. اوس چې کوم دی یو ځل بیا دا ریولوشن را روان دی او دا خلک چې کوم دي نو یو ځل بیا امن راغلی دی په دې سیمه کې. بهرني خلک هم غواړي چې په دې سیمه کې سرمایه کاري وکړي، خو هغه کومې داسې مواقع دي یا کوم داسې ځایونه چې هلته کې خلک سرمایه کاري کولی شي. د خیبر پختونخوا بورډ آف انویسټمنټ مشر حسن داود صاحب موږ سره ټلیفون لارې موجود دی، سره به خبرې کوو، خو سره به خبرې چې کوم دی نو په اردو کې کوو. حسن داود صاحب پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. جی 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 پشتو تو آپ کو یقیناً سمجھ نہیں آتی ہوگی، بول نہیں سکتے، اس لیے آپ کے ساتھ اردو میں ہم بات کریں گے. بہت شکریہ سر. یہ بتائیں کہ ایک بورڈ موجود ہے جس کے آپ سربراہ ہیں، کام جاری ہے اس سیکٹر پر، لیکن اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں، اس علاقے میں یا اس ریجن میں کتنا اسٹرینتھ موجود ہے یا کتنے ایسے مواقع ہیں، کتنے ایسے سیکٹرز ہیں جو یہاں پہ سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اگر تمام صوبوں کا آپس میں کمپیریزن کیا جائے جی تو وہ صوبہ جس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو، چاہے وہ ریسورس جو کہ گاڈ گفٹڈ ہو، وہ تمام کی امتزاج خیبر پختونخوا میں ہے. چاہے آپ نیچرل ریسورسز دیکھ لیں، چاہے آپ ٹورزم سیکٹر کے لیے دیکھ لیں، چاہے آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے دیکھ لیں، چاہے آپ انڈسٹریل کوآپریشن یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے دیکھ لیں، اسپیشل اکنامک زون کے لیے دیکھ لیں، ٹریڈ اور کامرس ایکٹیویٹی کے لیے، چونکہ ہم بالکل افغانستان کے بارڈر پہ ہیں جو کہ ہمیں سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. تو اگر تمام صوبوں کو اگر میں دیکھوں تو وہ صوبہ جس کے پاس سب سے زیادہ نیچرل انڈاؤمنٹ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اور اس کے اوپر یہاں کی جو لوگ ہیں وہ انتہائی محنتی ہیں. تو یہ جب کپل ہوتا ہے تو یہ انویسٹر کے لیے میرا خیال ہے سب سے ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، اور اوور آل ایک ایکو سسٹم کریٹ ہوتا ہے جس آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے آئرن اینڈ اسٹیل کا انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہاں پہ اس کے لیے، اگر آپ نے اسمال اسکیل میں ایس ایم ای سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہاں پہ یہاں پہ کنزیومر مارکیٹ اویلیبل ہے. تو خیبر پختونخوا پہ خدا نے خاص مہربانی کی میرے خیال میں، الحمدللہ. صحیح. اچھا، یہاں پہ ریسورسز بھی موجود ہیں، یہاں پہ نیچرل ریسورسز کی میں بات کر رہا ہوں، حکومت بھی موجود ہے، مختلف ادارے بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی ایسے لوگ نہیں آتے جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. ان کو کیا وجوہات ہے؟ میں بیرونی سرمایہ کار کی وہ کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، وہ کیوں یہاں پہ نہیں آتے؟ دوسرے صوبوں سے بھی یہاں پہ لوگ ان رفتار میں نہیں آتے جو آنا چاہیے. نہیں، میرے خیال میں کہ یہ سینیریو پچھلے 5 سال میں تو تقریباً ٹرن اراؤنڈ ہو گیا ہے. میں اس سے پہلے کی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ ایشوز تھے، اسپیشلی انسرجنسی کے یا سیکیورٹی ریلیٹڈ. لیکن پچھلے 5 سال میں الحمدللہ جب سے سیکیورٹی امپروو ہوئی ہے تو فورن انویسٹمنٹ، اور اس میں آپ کووڈ کا ٹائم نکال دیں، اس سے پہلے بتدریج اس میں اضافہ ہوا ہے. چاہے آپ رشکئی اکنامک زون دیکھ لیں، چاہے آپ انرجی سیکٹرز میں دیکھ لیں جس میں سکی کناری شامل ہے، یہ تمام وہ ہیں جس کے اندر بتدریج ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ، اور اس میں بالکل ود اتھینٹسٹی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ لوگ اب خیبر پختونخوا کو ایز اے گیٹ وے دیکھ رہے ہیں، ایز اے کراس روڈ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ پیس پروسیس افغانستان میں بہتر ہو رہا ہے. سینٹرل ایشین ریپبلک جو ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کنیکٹیویٹی کی ود دس ریجن. اور اس لحاظ سے ابھی آپ رشکئی کا ایک پوائنٹ لے لیں نا، رشکئی کے اندر
ابھی رشکئی ڈیولپ ہونا شروع بھی نہیں ہوا, اس کی گراؤنڈ بریکنگ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی, اور چائنیز ایک اسٹیل کا انویسٹر آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے فائل ورک اور اپنے تمام سبمیشن کرنی شروع کر دی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں پر آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 8 مہینے جس میں یہاں پر رہا ہوں, اس کے اندر عمانی آئے ہیں آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر, اور انہوں نے آ کے پورا اپنا سروے کر کے گئے تھے کہ کس طرح مختلف ایکسپلوریشن کے اندر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جیسا میں نے بتایا چائنیز انویسٹر تو کئی کیوری میں اور ایسے سیکٹرز میں بھی آ رہے ہیں جو کہ بڑے نئے ہیں, جس میں یہ ہربل میڈیسن کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر وہ آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی تھوڑا سا کووڈ کی وجہ سے انویسٹمنٹ کا ٹریول کا ان کا آنا اور جانا ذرا ریسٹرکٹ ہو گیا, لیکن اس دوران بھی کئی ویبینار ہوئے, کئی کوئریز آئیں جس میں وہ چاہتے ہیں اسپیشلی ٹورزم سیکٹر میں کہ جیسے ہی یہ کووڈ کی ریسٹرکشنز ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ فورن ٹریول کر سکیں خیبر پختونخوا میں, اسپیشلی مائن اینڈ منرل سیکٹر میں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس ملٹی نیشنل کمپنیز جو کہ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی طرف نہیں آئی تھی, مطلب پراکٹر اینڈ گیمبل ہو گیا جو انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ یہاں پر آئیں, کیونکہ خیبر پختونخوا میں کنزیومر مارکیٹ بھی اویلیبل ہے. کسی بھی انویسٹر کے لیے جو اس مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس لحاظ سے اوور آل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. میرے خیال جی یہ حکومت اس سیکٹر کی سرپرستی کر رہی ہے کہ نہیں, صرف آپ یا بورڈ جو ہے وہ اس معاملے میں یا اس سیکٹر میں کام کر رہی ہے, لوگوں کو آمادہ کرے کہ وہ یہاں پہ آئے, یہاں پہ سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, میرا سوال آپ نے سنا سر؟ میں نے آپ کا صرف یہ سنا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا بورڈ اس سلسلے میں کام کر رہا ہے. مجھے پورا سوال ایم سوری میں نہیں سنا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بورڈ جو ہے وہ اس معاملے میں کام کر رہا ہے, کیا حکومت کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے یا اس سیکٹر کو حاصل ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں یہاں پر آیا, اور مجھ سے پہلے میں سی پیک پروجیکٹ میں پروجیکٹ ڈائریکٹر, تو جب میں یہاں پر آیا تو یہاں پر آنے کے لیے میں اور آپ سے میں ہمیشہ اوپن بات کرتا ہوں ڈسکشن کے پوائنٹ پہ. میرے لیے انتہائی یہ مسرت کی بات تھی کہ جتنی پریگمیٹک لیڈرشپ خیبر پختونخوا میں نے کیونکہ میں وہاں پر اوور آل کوآرڈینیشن کر رہا تھا تمام صوبوں کے ساتھ سی پیک کی وجہ سے, لیکن اور وہاں پر بھی میں نے یہ بات محسوس کی کہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ وائز خیبر پختونخوا میں جو اپرچونٹی آ جائے یہ پہلے کبھی نہیں تھی اور اس کا بھرپور فائدہ. تو سی ایم صاحب کے ساتھ جو میرا پہلا انٹریکشن ہوا, جو پہلا انٹرویو ہوا, اس سے لے کے آج تک پچھلے 8 مہینوں میں بتدریج انہوں نے مجھے گائیڈنس دی ہے. ہمارے فائنانس منسٹر, ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم آن انڈسٹریز عبدالکریم صاحب, اور سملرلی بیوروکریسی جو ہے وہ یہاں پہ بہت پریگمیٹک ہے, وہ اپنے صوبے کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے. اور اس سلسلے میں جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی صوبے میں ہم ایک فار ایگزامپل ورلڈ بینک کا ایک ہوتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا, جس میں پاکستان نے پچھلے سال رینکنگ میں کافی اضافہ ہوا. یہاں کی لیڈرشپ نے اسپیشلی ورلڈ بینک سے کہا ہے کہ پشاور میں بھی آپ آ کے اسیسمنٹ کریں, ورنہ وہ ہر ملک کے 2 شہروں کو لیتے ہیں, جس کے اندر پچھلی دفعہ انہیں کراچی اور فیصل آباد دیا تھا, اور اب پشاور کو ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کر رہے ہیں. اس لحاظ اس دفعہ جو ہمارے ہوئے فائنانس بل ہوا اور ہمارا جو بجٹ پاس ہوا, اس کے اندر اسپیشل ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے اور مراعات دی گئی ہیں ایس ایم ای سیکٹر کو اور انڈسٹریز کو. اسی طرح حسن داؤد صاحب یہ بتائیے, حکومت کی سرپرستی بھی آپ کو حاصل ہے, بیوروکریسی بھی اس صوبے کی ترقی کرنا اس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں, بورڈ کا بھی 1 سال ہو گیا جس طرح آپ نے کہا, کتنے انویسٹر ہے اتنے جو اس بورڈ کے ذریعے آئے ہیں یہاں پہ وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کون سے ایسے سیکٹرز ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا جو انویسٹر یہاں پر آئے جو بورڈ کے ذریعے آیا تھا وہ تھا رشکئی میں CRBC, چائنا روڈز اینڈ بریجز کارپوریشن. یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہاں پر اوور آل صوبے میں آئی ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ
اس بورڈ کی کنٹریبیوشن کو میں اس لیے ایکنالج کروانا چاہوں گا کہ یہ واحد اسپیشل اکنامک زون ہے پاکستان میں، اور صرف 2 اکنامک زون ہیں جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے آتے ہیں، جو کہ چائنیز انویسٹمنٹ سے ہو رہے ہیں. باقی تو ہم دوسرے کو پرائیویٹلی خود کر رہے ہیں. وہ سی پیک کے تھرو نہیں ہو رہے، یہ بورڈ کے ذریعے ہو رہے ہیں. وہ سی پیک کے تھرو ہو رہے ہیں یا اس کے ذریعے یا بورڈ کے تھرو ہو رہے ہیں؟ وہ سی پیک کے تھرو ہو رہا ہے، لیکن اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ لے کر آیا تھا، اور پھر بعد میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو سی پیک کے اندر انکلوڈ کیا جائے. اور اسی سلسلے میں یہ اب سی پیک کا ایک امپورٹنٹ ایک پروجیکٹ ہے، اور اسی لحاظ سے اس پہ بہت زیادہ فوکس بھی ہے گورنمنٹ کا. اور انشاءاللہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی پرائم منسٹر عمران خان سے ڈیٹ سی ایم آفس نے مانگی ہے، اور انشاءاللہ وہ، اور آپ دیکھیں گے. اور یہ جو میں نے سملرلی بات کی، ایک جو اسٹیل سیکٹر میں انویسٹر آئے ہیں جو یہاں پر اسٹیل کا سیٹ اپ کر رہے ہیں، وہ بھی کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نتیجے میں آئے. اچھا حسن داؤد صاحب، انویسٹر آئیں گے جب کورونا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اللہ کرے کہ جلد ختم ہو جائے، انشاءاللہ کتنے نوجوانوں کو یہاں پہ روزگار مل سکتا ہے؟ دیکھیے، اب فار ایگزامپل جو ایسی اسپیشل اکنامک زون ہے، اس کے اندر جو رشیا کئی کا اسپیشل اکنامک زون ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جاب دیتا ہے. اس کے علاوہ جلوزائی کی ابھی افتتاح کیا گیا ہے، یہ تقریباً 50,000 ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابس دیتا ہے. سملرلی انشاءاللہ ابھی جو نیکسٹ فیز میں چترال کی بھی جلدی سی ایم صاحب نے بھی اس دن اناؤنس کیا تھا، یہ بھی تقریباً اتنے ہی. تو یہ تقریباً میرے خیال میں 4 لاکھ 5 لاکھ انویسٹمنٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابس کو یہ انویسٹمنٹ لے کر آئے گی. لیکن ایک بات میں ضرور اس بات کا آپ کے پروگرام کی بہت ویورشپ ہے، ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی ہوں، آئی ایم سائنسز میں اور کچھ اور یونیورسٹیز. میں یہ بھی ضرور باور کرانا چاہوں گا کہ بہت ساری جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، جس میں 4th انڈسٹریل ریولوشن کی ٹیکنالوجی ہے، اس کے لیے ہمارے ینگسٹرز کو اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرنا پڑے گا. نیچرلی گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے وہ کون کون سیکٹر ہے جس میں انویسٹمنٹ آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہمارے نوجوانوں کو بھی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں اس سلسلے میں. اور پوٹینشیل بے انتہا ہے یہاں پر، میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اس سلسلے میں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اسپیشلی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ شاید ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. صحیح، بہت شکریہ حسن داؤد صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، پروگرام میں شرکت کی. کتون کو خبر تاسو اور ځوانانو دپاره تیار پکار دي چې کوم سیکټر کومې کارخانې روانې دي او څومره انډسټریل زونز لګي دلته کې کارخانې لګي هغې کې اکارډنګلی یا چې کوم سیکټر کې د خلکو دپاره روزګار شروع کیږي نو هغې دپاره ځان تیارېدل پکار دی. پروګرام کې وړې شان دمې وخت شوی دی، دمې نه پس راځو بیا به خبره کوو چې آیا نن سبا فنکارانو ته څه مسلې دي، حکومت په دې لړ کې څه کوي. یو وړه شان دم اخلو. جګدونکو پروګرام مشرق لیډز کې بیا هرکلی څنګه چې ما د دمې نه وړاندې وویل چې خیبر پښتونخوا کې نن سبا موږ ګورو فنکارانو دپاره هغه رنګې موقع نشته دی چې کوم به څو کاله وړاندې وي، که هغه دلته کې سندرغاړي وو یا که هغه دلته کې د ټي وي آرټسټان وو، خو نن سبا ورته مسلې جوړې دي. آیا داسې څه وجوهات دي ولې د دوی دپاره هغه ګراؤنډ یا هغه موقع نه ورکول کېږي یا نه پیدا کېږي؟ دغې فنکارانو سره هغه سکلز یا هغه صلاحیتونه چې کوم دی هغه ختم شو که نه د حکومت لخوا په دوی باندې څه پابندۍ لګېدلې دي. په دې حوالې سره به خبرې کوو، موږ به حکومت نمایندګانو سره هم کوشش کوو. خو دا وخت موږ سره ډاکټر نیاز علي صاحب موجود دی د ټلیفون لارې. تاسو به هغه د پاکستان ټلویزیون په ډرامو باندې هم کتلی، تاسو به د هغه ریډیو په ذریعه باندې هم اواز اورېدلی. یو ډېر ښه او یو ډېر خوږ اکټر چې کوم دی یا فنکار چې کوم دی نو هغه یې په پی ټي وي باندې خپل ځان تاسو ته ښولی دی او خلکو چې کوم دی هم منلی دی. اینه پوښتنه کوو چې نن سبا داسې څه وجوهات دي. ډاکټر صاحب پروګرام کې هرکلی. جی ډېره مهرباني ستاسو د ټولو ملګرو د مشرق ټلویزیون چې ماته د خبرو موقع راکړه. نیاز علي صاحب ډېره مهرباني چې تاسو وخت راکړو. دا راته ووایي چې کوم 10 کاله یا 15 یا 20 کاله وړاندې چې کوم یو دور و
چې هغه به په پی ټي وي باندې کومې ډرامې کې دي یا چې کوم نور به څومره دغه سیکټر کې کار کېدو د هغې به یو خوند و د هغې به یو نوم او دغه اکټرانو یا آرټسټانو سره پیسو څه مسله به هم نه راتله یا مالي څه مشکلات په ورته هم نو او هغې ټایم کې یو ښه دور و د دغه فنکارانو دپاره. اوس څه چل شوی دی چې موږ نن سبا ګورو په سوشل میډیا باندې دغه فنکاران که هغه لغونې هم بیمار شي اسپتال کې وي نو بیا د حکومت نه امداد غواړي یا دغه رنګې که نور څوک دي نو هغوی لګیا دي نور کاروبارونه خپلوي. ډېره مهرباني. اصل کې ساينس ټیکنالوژي چې څومره مخ پر وړاندې ځي هغه ترقي کوي انسان به دومره د زوال طرف ته ځي. یو ټایم د ریډیو ټایم او د ریډیو ټایم او ریډیو به ګوټ په ګوټ خلکو اورېدو د ریډیو یو کریز و د ریډیو یو خپل فین کلب و د هغې خپل خلک و. د ریډیو نه پس چې کله ویژول راغه نو ریډیو د زوال طرف ته لاړو خلکو په سکرین باندې په شیشه باندې ویژول پروګرامز کته هغې نه پس چې کله بیا ټیکنالوژي لږه ایډوانس شوه نو سوشل میډیا د وجې نه کار ډیر زیات تقسیم شو او د سوشل میډیا د وجې نه مخکې به چې څنګه ټلویزیون ته خلک کېناسته په صوفه کې په کټ کې لاندې ټي وي به لګولو او ډیر شوق سره به یو ډرامه کته هغه نن سبا په گاډي کې په لاس کې په روډ باندې هم هغه سره هماغه میډیم دی هم هغه سیټلایټ باندې خپل د خوښې هغه پروګرامز ګوري. بل چې کوم تاسو تاسو کو چې لکه نن آرټیست د زوال یا هغې سره کار ولې نشته دی نو زه وایم چې مخکې زه به خبره کوم د 90s د دور چې کله زه راغمه یو پی ټي وي و د پی ټي وي دور ډیر زیات بهترین دور و. هغه ټایم کې رائټرز هغه ټایم کې ډایرکټرز هغه ټایم کې چې څومره د پرفارمینګ آرټ سره یا د فنون لطیفه سره تړلې شوي خلک وو هنرمندان فنکاران نو په هغه ټي وي د پی ټي وي په یو چت لاندې به د هندکو ډرامه هم کېده د پښتو به هم کېده د میوزیک پروګرام به هم کېدو خاکې سکټس چې کوم دي دا به هم پیش کېدې نیوز به وو او بلا پروګرامونه به د پی ټي وي د چت هغه ټایم کې صرف یو میډیم و پاکستان ټلویزیون. نن سبا پرایویټ هم چې کوم دی نو دغه چینل شته دی په هغې باندې هم ډېرو ځایونو کې چې کوم دی نو هغه ډرامې کېږي تاسو ته ښې معلومې دي خو بیا هم نن فنکار چې کوم دی نو هغه مجبوره دی هغه د مفلسۍ ښکار دی هغه سره پیسې نشته هغه ته مالي مشکلات دي. دا څه وجه ده دا ټیلنټ کم شو که داسې د حکومت د طرف ته مرسته نشته دی څه وجه څه ده؟ سوال طرف ته راځم چونکې خبره کېږي دې ټایم کې د خیبر پښتونخوا د فنکار نو په پی ټي وي په پېښور کې چې کوم د زموږ د هندکو ژبې بهترین هنرمندانو هغوی ته به خپل کار میلاوېدو د پښتو چې کوم هنرمندانو ګلوکارانو هغوی ته به خپل کار میلاوېدو دغه شانتې به ما درته وویل چې دلته کې به په پی ټي وي کې به سکټس کېده خاکې به کېدې نور بلا پروګرامونه به کېده هر آرټسټ هر هنرمند دومره بیزي و دومره مصروفه و چې هغه ته به خپل کار او خپله برخه میلاوېده هغه به خپل کور خپله بچي به ساتلی شو. بل دا دی چې د 90s په دور کې د پی ټي وي په دور کې د چینی د پټرول قیمت هغه ټایم یو و دې ټایم کې بل دی د بده مرغه نن په خیبر پښتونخوا کې زما فنکار زما هنرمند مري خو هغه سره کار نشته ځکه چې په نشتر هال باندې کار نشته نشتر هال بند دی حکومتي دروازې کله کلووي کله بند وي دا د حکومت د هر حکومت خپل مزاج خوښ ده جناب چې هغه په کوم نظر باندې د خلکو ته ګوري څوک ورته ویلکم کوي څوک ورته دروازې بندوي دا هم یو بل ډسکشن دی په دې به بیا خبر کوو خو زه د ستاسو په دې موقع باندې زه دا ویل غواړم چې په دې ټایم کې د خیبر پښتونخوا هر فنکار د کرونا د وجې نه هر یو انسان یو خپل جاب کوي دغه یو خپل ټایټل وي هغه یو خپل روزګار کوي زما د فنکارانو کار عمدغه دی هغه هنرمندان دي فنکاران دي فن او فنکار سره دې سره تړلې شوي دي. د کرونا د وجې نه په دې ټایم کې په دومره بدحالۍ سره مخ کې چې د خلک د کرایې د کورونو نه وباسي په دې ټایم کې هغې د بچو ایجوکیشن خو اسیم سکولونه بند دي خو چې کوم لږ غونتې ماړه خلک دي او هغې لږې اوبه یا یو ګله تېرېږي نو هغې ټیوشن ماشومانو دپاره هغې بندوبستونه کړي دي هغه هم نشته دی
د هیلث دومره خراب په دې ټایم کې د فنکار دومره بد حل دی د زما د اواز په دې ټایم کې څوک هم جی د کویتر سره هغه زما د اواز اوري هغه د اواز فنکار ډاکټر صاحب تاسو اواز کټ کیږي مونږ سره پلاینو صحیح مونږ رابطه شوي ده عشرت عباس صاحب سره هغه هم د ټي وي چې کوم دی نو د په خاص توګه باندې پاکستان ټلویزیون چې کوم دی هم یو نوم دی هغوی هم ریډیو ټي وي طرف ته کار کړی دی او ټوله دنیا چې کوم دی نو هغه پیژني ای هم مونږ سره موجود دی عشرت عباس صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو عشرت عباس صاحب تاسو ته زما آواز درځي आवाज تاسو ډېر راځي आवाज سم راځي نه ښه جي ښه بیا تاسو ته جی هرکلی وایو پروګرام کې ډاکټر نیاز علي صاحب مونږ سره موجود دی ټلیفون لارې خبره په دې باندې کوو چې تاسو به اکثر په سوشل میډیا یا په میډیا باندې ګورئ چې نن سبا کوم فنکاران دي هغوی د مالي مشکلاتو سره مخ دي دا وجه څه ده چې حکومت لخوا مرسته نه کیږي که نه داسې څه نور څه وجوهات دي چې هغوی ته هغه رنګې کار نه میلاویږي چینلې ډېرې شوې ریډیوګان هم ډېر شو یا نورې لارې هم ډېر شوې چې هر تن پرایویټ کار وکړي یا سرکاري ټي وي چینلو سره یا پرایویټ ټي وي چینلو سره کار وکړي خو بیا هم موږ نن ګورو چې دغه فنکاران دي هغه د مفلسۍ ښکار دي زیاتره او هغوی چې کوم دی که بیمار شي نو بیا هسپتال شي نو بیا حکومت ته سترګې چې حکومت موږ سره مرسته نه کوي عشرت عباس صاحب تاسو ته زما آواز درځي आवाज ډېر تت راځي دا څه وجه ده ښه جي ښه اوس زه جی دا پوښتنه کوم چې نن سبا فنکار چې کوم دی هغه ولې د مفلسۍ ښکار دی څه داسې څه وجوهات دي چې هغوی بیمار شي نو هسپتال ته لاړ شي نو بیا حکومت ته سترګي چینلې ډېرې شوې ټي وي ګانې ډېر شو او ریډوان هم ډېر شو څه وجه ده چې نن سبا فنکار د مالي مشکلاتو سره مخ دی شکریه جی خبره دا ده چې زمونږ په دې ملک کې د فنکار سرپرستي نشته که تاسو وګورئ پخوا د پاکستان جوړېدو نه مخکې په پوره نړۍ کې لکه په پوره بر صغیر کې که تاسو ګورئ نو د فنکارانو دپاره مختلف تھیټریکل کمپنیانې وې چې هغوی به ډرامې کولې او هنرمندانو فنکارانو د موسیقارانو ګلوکاران دا ټول مصروف به وو مختلف کمپنیو کې هغوی کار کولو خو کله چې پاکستان د جوړېدو نه پس دا سلسله د حکومت ادارو ته حواله شو ادارو کارو نه کو اوس صورتحال دا دی چې زموږ ملک کې دهشتګردي وه خاص کر زموږ صوبه د دهشتګردۍ شکار پاتې شوی دا دلته کې چې کوم دی خلک بېروزګاره شو ټلویزیون چې کوم دی د نه هونه کې برابر شو چې هلته کار نشته نو فنکار کوم خوا لاړ شي ډېر بد حال کې دی فنکار نه نو دې حال نه به اوس جي څنګه روزي داسې څه لارې دي که تاسو وګورئ نن سبا ځوانانو ته هغوی په سوشل میډیا په یوټیوب په فیسبوک باندې خپل پیجونه جوړ کړي دي لګیا دي د هغوی په ذریعه باندې پیسې ګټي چې کوم د هغوی فن دی هغه خلک دنیا ته ښایي نو فنکاران چې کوم دي هغوی سره دا سکلز نشته دا صلاحیتونه ورسره نشته که نه دې طرف ته هم خیال نه دی هغوی به صرف دې ته ناست دي چې څوک به راځي او زمونږ سرپرستي به کوي کار نشته اوس نن سبا کرونا ده دا درې میاشتې خلک کورونو کې ناست دي لومبی زه کور کې ناست یم نو کوم څه به کومه خبره دا ده چې فنکار خو هنرمند دی فنکار سره خو بل څه نشته دغه د هغه هنر دی فن د هغه هنر دی الله تعالی ګورئ هر سړی فنکار دی دا مخصوص خلک چې هغوی دا مقرر شوي دي کار دپاره چې څوک ډرامه کې کار کوي یا څوک موسیقۍ سره دی یا څوک آرټ بل آرټ سره تعلق ساتي مطلب دا دی چې زمونږ په دې ملک کې سرپرستي نشته چې سرپرستي اوس تاسو دا وګورئ چې دلته کې کلچر ډپارټمنټ شته او کلچر نه اګریکلچر جوړ شوی دی تاسو خپله وګورئ د هغې کې د کلچر کې څومره کسان هنرمندان دي څومره خلک دي چې هغه د آرټ فن د آرټ نه وابسته دي یا پوهېږي په دې څیز باندې دا خو نه ده کله چې سړی بي اے دی یا ایم اے کړی راغلی دی ناست دی دا خو نه ده د فن او د کلچر دپاره د دې لپاره الله تعالی مخصوص خلک دي لکه تاسو دا وګورئ ځان په نورو صوبو کې چې کوم دی دا کې پنجاب آرټ کونسل دی کراچي آرټ کونسل دی لاهور آرټ کونسل پنډي آرټ کونسل دا خو آرټ کونسل هم نشته زموږ کومه دی په دې صوبه کې آرټ کونسل هم نشته یو سره د آرټ کونسلو کې هم دی ختم کو اوس اتھارټي به جوړېږي اتھارټي به خدای خبر سکتی اوس نه کوي تکلیف ده صحیح ډاکټر نیاز علي صاحب خبرې تاسو واورېدې د عشرت عباس صاحب
څه ګڼئ چې زیاتره غلطي د حکومت ته فنکارانو به خامخا څوک نه څوک سرپرستی کوي هله به دوی کار کوي؟ هلو جی 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 تاسو زما سوال واورېدو. جی دا سوال دوباره تاسو نیاز علي صاحب دا وایم شهباز صاحب وایي چې حکومت سرپرستی په کار د خامخا نو فنکاران به هم ضروري ده چې هغوی دې دپاره کښېني چې یاره موږ به څوک راځي زموږ سرپرستی به کوي؟ نه زه شهباز صاحب یو ډېر سینیر او د داسې کورنۍ نه دی چې د دې بلا خدمات دي د شهباز صاحب د کورنۍ د فن دپاره بلا خدمات دي. جی زه دا گزارش کوم چې موږ د کمی صوبې نه تعلق ساتو د هغې مسایل څه نور څه دي او د نورو صوبو د فنکارانو د صوبو مسایل څه نور څه دي. جی زما کلچر زما د مشرانو ټریډیشن چې کوم دي هغه څه نور څه دي. زه وایم چې د دې صوبې فنکارانو له لومبی خدا پکار دي چې د شوق حده پورې دلته کې دغه خپل یو شوق وساتي خو د روزګار یا د کچن چلولو دپاره دا صوبه دا زرخیزه نه ده او دلته هر آرټسټ که ډیپینډ کوي په دې باندې چې زه به د ټلویزیون نه څه انکم کوم او زه په کچن چلوم زه په خپل لایف چلوم نو زه یم چې دا به ډېر زیاتې وي هغه له به خامخا څه نه څه ورکوټې جاب یا ورکوټې روزګار به شروع کول وي ولا چې هغه خوشحاله وي. دویمه زه د حکومت کور ته دا خواست کوم چې څنګه تاسو مختلفو کلاریانو ته پلیئرز ته تاسو جابز ورکړي دي په پرایویټ سیکټر کې د ګورنمنت په کورونو کې په بینکونو کې لہذا عمدغه شانتي دغه صوبه ځپلې شوې ده دهشتګردي او دغه صوبه ډیره پسمانده ده نو د دې فنکاران د په مختلفو سرکاري یا په غیر سرکاري چې کوم جابز دي عادي ورته ورکړي کی. دویمه زه صوبایي حکومت دا ریکویسٹ کوم چې د دې صوبې پرایویټ سیکټر کې چې کوم ناس پروډوسران دي ډایرکټران دي هغوی له دې سهولتونه ورکړی شي هغوی دې رامخکې کړی شي چې هغوی دلته مختلف پروګرامز وکړي. دلته یو ډایرکټر راځي ما ته ټلیفون کوي ډاکټر صاحب یا ارشد عباس صاحب ته فون کوي جی ارشد عباس صاحب زه یو ډرامه کوم بهترین کردار دی پکې او د 10 ورځو کار دی یا د 20 ورځو کار دی د 20 ورځو کې به ان شاء الله تاسو کار مکمل جی ختم شي او تاسو له موږ 100,000 روپۍ درکو. نو زه دا تاسو کوم چې په 10 ورځو کې او په 20 ورځو کې کوم هغه اکټر وی چې هغه به خو ډیر داسې اکټران دي چې هغه به 100,000 روپۍ اخلي د نور صوبو اکټران د یو سیریل په موجوده ټایم کې د 1 کروڑ روپۍ نه والي تر 1.5 کروڑ روپۍ پورې په سند کې دغه د هغوی معاوضه ده. زما فنکار دې ته ناست دی زه په ډېر معذرت سره کیدای شي زما دوستان ما نه په دې باندې خفه شي. زه تپوس کوم چې ریاض اختر سره څه چلو شو څه ټراجډي ورسره شو ریاض اختر صاحب سره چې هغه په هسپتال کې پروت او د دوايانو دپاره او په ځنکدن کې هم هغه په هاسپټل کې د میډیسن دپاره ریکویسټ کولو. افتخار کیسر غونتی ستر اکټر لیکوال سنگر هغه سره څه چل شوی هغه هم په هسپتال کې په اخرنۍ سلګو کې دغه فریاد کولو چې ما سره په اکاونټ کې 1 روپۍ هم نشته دی زما بچي به څه کوي نعیم جان لالا سره څه چلو شو ګلبالي سره څه چلو شو. نو موږ ته خلک داد خو ډېر زیات راکوي دا ډېر زبردست خو موږ له فنډ نه راکوي زموږ د مرګ نه پس زموږ فیملی نه سپورټ کوي. د 1.5 کالو نه چې زه آرټسټانو ته کومه خبره کوم چې خپل فنډ قایم کوي هر آرټسټ د خپل اوقات او حیثیت مطابق په هغې کې 50 روپۍ 1500 په هغې کې د پیسې اچوي. د ټولو نه مخکې ما اناونس کړې وه چې په دې فنډ کې به 10,000 روپۍ د میاشتې ځا چومه. نو که دغه آرټسټانو فنډ قایم کو زما په دې خبره که عمل وکړو که نن هم فنډ قایم کو یقین ساتئ تاسو چې موږ ته د حکومت کور ته د کتو ضرورت نشته. زما لاس مات شي زما خپه ماته شي زه په هسپتال کې پروت یم ما ته ځان زه ډېر ګلټي فیل کوم زه ګلټي فیل کوم په دې باندې چې لکه ما ته ځان فقیر ښکاري زما هغه فن څه شو زما هغه ټایټل څه شو زما هغه ایوارډ څه شو چې زه فقیر شوم نو ما ته خو خلک هغه عزت نه راکوي چې ما خواسته لاس مخکې کو نو زما فن خو لاړو ختم اوبو یوړو زما هغه کردارونه زما هغه میډل. لہذا مونږ به د ځانونو نه فقیران نه جوړو مشکلات د هر چا وي خو په سوشل میډیا باندې راتګ اناونسمنټ کول چې زما امداد وشي دا د کلچر ډپارټمنټ دا د صوبایي حکومت کار دی څنګه چې ما وویل چې دې ته د مختلف سرکاري او په حکومت په کور کې د ورته جابز ورکړی شي او بل زما
ریکویسټ دی خپل فنکارانو ته چې څنګه د 150 کالو نه زه تاسو ته وایم چې خپل فن قائم کړئ. هر اکټر د په هغه کې ایسا چي د هغه د بچو ودونه د هغه غم خاده به د هغه فن نه کیږي، د هغه به یو طریقې کار مو واضح کو. ډاکټر صاحب تاسو ډیره مهرباني چې پروګرام کې مشرکت وکړو. اشرت عباس صاحب تاسو هم ډیره مهرباني وخت کوم کني تاسو رب نور هم په دې موضوع ولې وي ډیره مهرباني او یقین الله دې وکړي چې تاسو د مسلې هم دغه حل شي او فنکاران په دې خبره باندې اګری شي یعنی رضا شي چې کوم ډاکټر نیاز صاحب خبرو کې چې فند جوړ کړي دغه د لاندې دوی خپل مسلې چې کوم دینو هغه حواري او داسې لارې ځان ته پیدا کړي چې هغې په ذریعه باندې یو خپل فن خلکو ته ښوولی شي، د دغه خلکو خدمت وکړي، د دغه ژبې خدمت وکړي او ځان دپاره هم سمالي لارې چې کوم دینو هغه پیدا کړي. بل ټول نه هم ضروري خبره د حکومت جوړېږي چې هغه د دوی سرپرستي وکړي. مونږ رابطه وکړه شوکت یوسفزۍ صاحب سره چې کوم د کلچر ډپارټمنټ مشر هم دی، وزیر هم دی، خو هغوی سره چې کوم دی نو رابطه ونه شوه، لهذا پروګرام کې وړی شندمې وخت شوی دی. مونږ سره اوسئ، راځو به بیا دی پس ته به د اوړو بحران باندې خبرې کوو چې اخر دغه مسله به کله حل کېږي. وړه شندمه اخلو. جو کتونکو پروګرام مشرق لیډز کې یو ځل بیا هرکلی د اوړو د چینو یا دغه رنګې د غوړو ورسره د خوراک څښاک شیزونو یو ځل بیا بحران جوړېږي. هغه بحرانونه چې کوم په تېرو حکومتونو کې پیدا شوي او بیا ختم شوي هم وو. داسې څه وجوهات دي چې مرکزي حکومت لخوا په د اوړو تحقیقاتو د چینو تحقیقاتو په حوالې سره یو تحقیقاتي کمیټي هم جوړه شوه. په هغه تحقیقاتي کمیټي کې نومونه هم مخې ته رالو او بیا چې کوم دی مونږ ګورو هغې د پسته هم د چینو یا د اوړو بحران چې کوم دی نو هغه ورځ تر ورځه نور سیوا کېږي. 80 روپۍ چیني یا 100 روپۍ په څه ځایونو کې د چیني چې کوم دی نو هغه میلاویږي. همدغه رنګې که مونږ دې نه علاوه خبره وکړو د اوړو یا د غنمو چې کوم دی نو هغه نن سبا موسم دی. په دغه موسم کې به چې کله به د غنم به اورېبلی شول مارکیټ ته به رال نو عام خلکو به هم واغشتل، میلونو به هم واغشتل او سرکاري کوټې چې په کومه ځان سره خپله کوټه ساتله نو هغه به هم د یو خاص مقدار مطابق چې کوم دی نو هغه واغېستله. خو نن سبا مونږ ګورو که د اوړو میلونه دي، اوړو میلونو مالکان دي، هغوی هم مشکلاتو سره مخ دي، وایي چې مونږ ته غنم نه میلاویږي. دغسې پنجاب لخوا هم بندیز لګېدلی دی او پنجاب کې د اوړو یو قیمت دی او خیبر پښتونخوا کې بیا چې کوم دی نو تقریبا 300-400 روپۍ د اوړو تیلی ګرانه میلاویږي. پنجاب لخوا خیبر پښتونخوا ته اوړه سمګل کېږي. یعنې په یو ملک کې چې کوم دی نو هغه داسې قوانین موجود دي چې بیا د یو صوبې نه بلې صوبې ته وړه ځي نو هغې ته سمګلنګ نوم ویلی کېږي او مرکزي حکومت په دې حوالې سره مسله ولې نه حل کوي. خیبر پښتونخوا کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او مرکز کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. دې نه وړاندې چې به کله څه داسې مسله راتله نو خیبر پښتونخوا حکومت ویل چې د مرکزي حکومت لخوا دوی سره مرسته نه کېږي. اوس څه چل دی؟ اوس ولې دغه مسله نه حل کېږي؟ هغه مافیا په هغې باندې چې کوم حکومت لخوا تحقیقات شو او دا مسله نه حل کېږي. بیا پنجاب کې یو د اوړو قیمت دی او دلته کې چې کوم دی نو هغه بل د اوړو قیمت دی، یعنې 250-300 روپۍ یا 400 روپۍ چې کوم دی یو تیلی عام ولس ته د خیبر پښتونخوا ولس ته هغه ګرانه میلاویږي. اخر دغه مسله به کله حل کېږي چې تقریبا یو کالو شو او د دغې مسلې څه حل رو نه وتو. بار بار په دې باندې د اوړو مالکان چې کوم دي نو هغوی هم اواز پورته کوي چې مونږ ته غنم نه میلاویږي یا مونږ سره چې کومه سبسیډي به ورکوله هغه نه کېږي یا دغه رنګ نورې مسلې دي. د خیبر پښتونخوا فلور ملز اسوسییشن مشر حاجي اقبال صاحب مونږ سره موجود دی. ټلیفون لرئ سره خبره کوو چې آیا تر اوسه پورې تر اوس موجوده وخت د خیبر پښتونخوا اوړو میلونو کې څه صورتحال دی؟ اقبال صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. مروانی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي اقبال صاحب دغه مسله حل شوه که حل نه شوه؟ تر اوسه پورې میلاو شو غنم دغه خیبر پښتونخوا میلونو ته که نه اوس هم نه میلاویږي؟ نه جی غنم نشته. غنم زمونږ صوبه کې 19,000 ټن دوی اغشتي دي، اوس خریداري کړې ده. جی 26,000 ټن دوی سره سابقه شته کو او 1 लाख ټن ولا پاسکو ورکړي دي، هغه دا اوس پورې برابر نه دي. جی دا ټوټل چې راټول کړي نو د 15 ورځو دغه خوراک زمونږ د کې پی کې زمونږ د کې پی کې خوراک ټوټل 46 लाख ټن ده. جی د 12 میاشتو. صحیح ده جی. او څلور میاشتې د اپریل 19 تر د بل اپریل پورې یو کال دا تقریبا 46 लाख ټن ده. مونږ ته اوس کم از کم 30 लाख ټن ضرورت دی په دې وخت کې او مونږ سره 1 लाख او 45,000 ټن غنم پراته دي چې هغه هم چې د پاسکو غنم راورسي. باقي زموږ وزیر اعظم صاحب ابل دغه کړي چې دا
کوټه ته کې پی ته چې کوم غنم دي دا سمون کېږي. حاجي صاحب داسې وجه څه ده؟ حکومت خیبر پښتونخوا حکومت سره وسایل نشته دی، ځای ورسره نشته دی، پیسې ورسره نشته دی، یا داسې څه مسله ده؟ تاسو خو په دې سیکټر کې یئ، مخکې به یو خاص مقدار سره وړه ملاوېدو، دا طریقه کار به روان و، اوس د پنجاب نه هم چې کوم وړه راځي په هغې باندې بندیز دی، دلته خیبر پښتونخوا حکومت هم تاسو ته نه درکوي، نو څه وجه ده؟ ځای هم ورسره شته، پیسې هم ورسره شته، خو پلانینګ ورسره نشته. لکه ګوره چې مونږ د 2 میاشتو نه دا چغې وو چې تاسو د بار نه خریداري وکړئ. که ستاسو خیال دا دي تاسو میاشتې مخکې ما هم انټرویو درکوله، نو ما په هغې کې ویلي چې زمونږ د کې پي ګورنمنټ له پکار دي چې دوی د بار نه خریداري وکړي. اوس ورته یې سیسي وده اوپن اجازت یې ورکړه چې تاسو کولی شئ، هم پکې لملیټ کوي لګیا دي بس. اوس خو خیر پاسکو ته دا ټاس ورکو، الله دې وکړي چې پاسکو غنم راوړي. ستاسو میلونه جی آینده څو ورځې پورې دلته کې چلیدی شي؟ یو دا پوښتنه کوم تاسو نه، بل دې سره جی اقبال صاحب دا خبر هم ده چې پنجاب کې د وړو 100 کیلو وړو قیمت چې کوم دی تیلی د هغې جدا دی، دلته جدا دی، په دې باندې هم خبر وکړئ. هغه 860 روپۍ دی پنجاب کې ریټ، او زمونږ په صوبه کې جی د 1150 تر سبا نو بل سبا به 1200 ته ورسي. صحیح. ځکه چې غنم ګورې چې زمونږ دغه نه راتلل، دا سند نه به غنم راتلو، هغې کې سند کې پابندي ولګېده. پنجاب کې غنم د سره څوک نه خرڅوي. نو بس او تاسو ته وایم که دې زمونږ کې پي ګورنمنټ څه د دې مخنیوي ونه کړو، نو انتهایي د 97 نه به زیات شارټیج وي، د 97 نه به زیات شارټیج راځي دا ځل، که زمونږ کې پي ګورنمنټ په دې ایکشن وانه غېښتم. ځکه چې دوی د پاسکو واده هم غنم نه دي ورکړی. 1 لاک ټنې ورته ویلي وي سی سی اجلاس کې نن که پرونو هغې کې ورته ویلي چې 1 لاک ټن به نور درکړو، حالانکې زمونږ ضرورت دې وخت کې 30 لاک ټن دی. نو په 2 لاک ټن چېرته کور کېږي؟ پنجاب نه وړه بند دي، هغه هم راځي نو د هغوی خپل غنم دی ورکوي میلونو له، او هغه ته سبسډایز ریټ دی 860 روپۍ، او دلته کې 1160 نن ریټ دی، سبا د 1200 نه اوړي. حاجي اقبال صاحب څو ورځو پورې خیبر پښتونخوا کې میلونو سره څومره سټاک موجود دی؟ څو ورځو پورې دلته چلیدی شي؟ ګوره چې دلته چې تکړه میل دی نو 2000 بورې ورسره نشته، چې ښه میل تاسو ته ښکاري که نه، نو هغه سره 2000 بورې غنم نشته. 2000 بورې د 3 ورځو غنم دي. صحیح. ډیره مهرباني حاجي اقبال صاحب، تاسو پروګرام کې موږ سره شرکت وکړو، او یقینا چې حکومت به دا خبرې ټولې اورېدي. کلندر لودي صاحب سره چې کوم دی هم رابطه وکړه چې هغې موږ ته په دې اړه باندې موقف راکړي چې ولې دغه مسله نه حل کېږي. پروګرام نه پیل هغې موږ سره واده کړي و، خو اوس چې کوم دی نو ټلیفون کال نه اوچتوي چې آیا دغه مسله به هغې کله حل کوي، او څه داسې وجه ده چې په دې باندې تر اوسه کار نه کېږي. مرکزي حکومت سره چې کوم دی نو سټاک نشته دی، مرکزي حکومت چې کوم دی نو په دې حوالې سره د مسلې حل ولې نه راوباسي. بل طرف ته که د اپوزیشن رهنما دي یا که دغه رنګ حکومتي چارواکي دي، نو د پنجاب حکومت لخوا په مکمله توګه باندې بندیز لګېدلی دی، او وایي چې خیبر پښتونخوا ته به غنم چې کوم دی نو هغه نه سپلای کېږي. بل عام خلک چې کوم دي، څنګه چې حاجي اقبال صاحب خبره وکړه چې هلته کې هم هغوی نه خرڅېدل غواړي او ځان سره یې غنم چې کوم دی نو هغه سټاک کړي دي. دغه مسله به تر کله پورې چې کوم دی نو حل کېږي، په دې حوالې سره به مونږ رابطه وکړو صوبایي حکومت سره چې هغې خپل موقف راکړي چې آیا دغه مسله به کله حل کېږي. کلندر لودي صاحب سره رابطه شوې ده. کلندر لودي صاحب خیبر پختونخوا صوبائی وزیر د خوراک. کلندر لودي صاحب پروگرام میں صحیح کلندر لودي صاحب سره رابطې کولو پروډیوسر صاحب وایي چې هغه کوشش کوو پلان شوی دی، خو نیټورک کې څه مسله ده چې هغوی مونږ ته ووایي چې یاره تیر کال هم دغه مسله په شروع کې دغه سر راپورته کړو، هغې د پسته هم چې کوم دی نو نه حل کېږي. خو بیا هم چې کوم دی نو مونږ ګورو چې تر اوسه پورې کله اوړو قیمت چې کوم دی نو هغه سیوا شي. بل طرف ته پېښور کې نانبایان چې کوم دي هغوی هم بار بار احتجاج کوي، حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې د روټۍ په قیمت کې اضافه وشي. مخکې هم په دې باندې 3-4 میاشتې پهله دغه مسله راوچته شوې وه چې بیا مونږ په دې پروګرام کې هم پرې خبره وکړه چې د روټۍ قیمت 10 نه 15 روپۍ شوی و. هغې د پسته بیا د دې قیمت چې کوم دی نو هغه واپس شو، غنمو قیمتونو کې کمی رالو. اوس بیا یو ځل دغه مسله راوچته شوې ده، او زیاتره ځایونو کې چې کوم دی نو روټۍ هم د
10 نه په 15 روپۍ باندې هغه چې کوم دی نو خرڅېږي ځکه چې د اوړو په قیمتونو کې بار بار اضافه وشوه. کلندرلودي صاحب سره زموږ رابطه ونه شوه. کتونکو کوشش پکوو چې په دې باندې بیا چېرته پروګرام کو دغه مسله زر تر زره حل شي. عام ولس ته چې کوم دی نو چې کوم د خوراک څښاک څیزونه دي که هغه غوړي دي که هغه چیني دي یا که هغه دغه رنګ نور څیزونه دي حکومت ته پکار چې په دې حوالې سره ریلیف ورکړي. او بل چې کوم د یوټیلیټي سټورز په حوالې سره کوم حکومت اعلانات کړي نو هغې چې هم پکار دي چې کوم سبسډي دي په هغې کې هم په ارزان نرخ باندې څیزونه میلاویږي نو خلکو ته به لږ ریلیف چې کوم دی نو هغه میلاو شي. کتونکو پروګرام مو ختم شوی دی. د الله په امان.